ابل ورځ په اسلام آباد یونیورسيټي کې یو پیپر شوی دی کې دي شي تعلیم یافته کتلې یا نه کتلې په هغه پیپر کې هغه یو سوال لاوسته دی یو تپوس کړی دی او په تپوس کې یو دا طریقې خدا یو مضمون داسې لیکلی دی په پیپر کې چې هغې له نوم ورکړی دی چې دا دوه کسان دي یو جولی دا یو مارک دی جولی جنۍ دا مارک چې دی دا سړی دی هلک دی دا رور او خور دي ښه دا رور او خور دوی په یونیورسټۍ کې سبق وي په کالج کې نو وایي دغه هلک او جنۍ چې کله د ګرمۍ چوټیانې شوې لکه عام ګرمۍ چوټیانې کېږي یا د ژمي نو چې دا چوټیانې شوې نو دا دواړه خور او ورور روان شو لاړه چکر لا فرانس ته مضمون یې داسې راوړی دی پیپر زما سره شته موبایل کې دا دواړه روان دي فرانس ته لاړه په چکر باندې وی اوس ټور له روان دي خور او ورور دي خور او ورور به نه چې چکر له ځي لیکن داسې طریقه باندې کوي وی دا دواړه چکر له لاړو جولی او مارک وی دوی سفر کاو نو بیا د یو سمندر په غاړه باندې شپه راله دغه پیپر والا مضمون داسې لیکي د هغې هغه خلاصه وایم ښه چې شپه یې راله نو دا شپه یې په دې سیند په غاړه په یو کوټګۍ کې په یو کیبین کې راله اوس دا جولی او دا مارک چې دی جولی د دې مارک خور ده او دا مارک د دې جولی ورور دی نو دا جولی څه وکړو د جولی دا طریقه ده چې د مخکې نه دا څه کوي د حمل د رکولو دوایي استعمالي د حمل د رکولو دوایي استعمالي لکه که بني نو ښه دی د حمل د رکولو مطلب دا چې اوس مثال په طور کم بچی پیدا کیږي د جما کولو نه نو د هغې د بریک اپ دپاره چې دی نو د دوایي استعمالوله خاوند یې نه دی کړی لیکن دوایي استعمالي کالجي ده که یونیورسټۍ والا دی ځکه نو دې دواړه دا چې دی دوایي استعمالي چې او زما بچي نه کېږي دې ته خو الریډي پته ده اوس دا جولی او دا دواړه چې یو ځای شپه د دوی راله نو دا خو په ځان قادره ده چې زما سره څه دي زما سره که په دې ساعت کې جما وشي نو زما بچی نه پیدا کېږي لیکن د دې دا رور چې دی مارک د دې مارک سره په دغه ټیم کې واک ذکري موجود ده واک ذکري دا ورته عربی کې وي واک ذکري کې دي چې تاسو ټول پیژنئ وایي چې انګلیش کې راته وایي انګلیش کې به ته ووایم بیا اوږد ډیفینیشن نه کوم نو واک ذکري دی ته وایي کنډوم چې کوم استعمالیږي د زنا په ټیم کې د دې مارک سره چې دی په دغه ټیم کې کنډوم شته چې په عربی کې هغې ته څه وایي واک ذکري نه دې حفاظت دپاره د دواړو سره فیسیلیټیز خو اویلیبل دي که نه یو د حمل د رکولو دپاره دوایي خوري بل سره چې دی نو واک ذکري موجود ده نو اوس که دا دواړه جما وکړي دا دواړه وتې وکړي زنا وکړي نو خو بچې پیدا کېږي نه نو وایي دا دواړه چې دي دوی یو فیصله وکړه چې زمونږ سفر خو اوږد دی شپه راله زمونږ شپه یو ځای تېرېږي نو که مونږ دا داسې تېره کړو دا شپه چې د مینې او د محبت یې تېره کړو لکه ښځه او خاوند چې یې تېروي نو دا خو به زمونږ دپاره څه ډېره نامناسبه وي نه ډېره نامناسبه نه لیکن دا یو خبره وي چې دا خبره به زمونږ د دې کوټګۍ پورې خاص زمونږ د دې شپې پورې به صرف خاص بس د دې نه مخکې وروسته به بیا د دې څه حل نه وایو بس دا چې دی نو دا شپه به په راته باندې تېره کړو شپه به څه وکړو په راته باندې تېره کړو نو د پیپر والا لیکلي دي چې تاسو ووایئ تاسو اوس خپله رای پیش کړئ خپل ذهن په دې کې وچلوئ چې آیا د جولی او د مارک چې دا کومه طریقه کړې ده او دا شپه یې تېره کړې ده نو آیا دا شپه چې تېره کړې ده دا یې ښه تېره کړې ده او که بده یې تېره کړې ده شپه یې ښه تېره کړې ده او که بده یې تېره کړې ده دی ټیک کار کړی دی که غلط کار یې کړی دی بل په دې باندې تاسو به کم از کم 300 ورډز لیکئ 300 ورډز 300 ورډ چې را جمع کوئ د دې نه پوره شی جوړېږي پوره 2-3 صفحې دې جوړېږي په انګلیش کې دی دا مضمون ښه دا پیپر انګلیش کې دی نو تاسو په دې باندې خپلو خیالاتو اظهار وکړئ دا چا چې دا پیپر جوړو پیپر زه په ده باندې اعتراض کوم دا چا چې دا پیپر جوړ کړی دی دا سړی په پاکستان کې دننه موجود دی اگر که دې انګلیش دا امریکې والا ولې نه پړاوي
لیکن دا پیپر چې چا جوړ کړی دی په پاکستان کې دننه موجود دی لیکن په پاکستان کې چې یو سړی دننه موجود دی د پاکستان د آئین آرټیکل نمبر 31 نه دی کتلی آرټیکل 31 نمبر آرټیکل د آئین نه دی کتلی چې په 31 نمبر آرټیکل کې هغوی لیکي هغوی وایي چې د پاکستان په سکولي مضامینو کې به داسې مضمون نه پړاویږي چې هغه زمونږ د معاشري خلافي هغه د قرآن او د حدیث خلافي ولې تا د پاکستان آئین نه دی کتلی دا هر څه پیپر به ته جوړه آئین به درله زه ګورم پیپر به ته جوړه آئین به درله زه ګورم که سړی په دې کې شک کوي نو بیا د پاکستان آئین 31 نمبر آرټیکل وګوره نو چې هغه آرټیکل دی وکتو نو تا ته پته ولګي چې دا پیپر زه اوس جوړوم دا ټیک دی که خطا دی دا پیپر ټیک دی که خطا دی پوخا خو چې به د انګلیش کتاب مونږ راواړو زمونږ په وخت کې یا زمونږ نه لږ مخکې وخت کې په هغې کې به د پاسه په ړومبي صفحه کې لیکلي وو چې د هولي پرافیټ محمد پیس بی اپان هیم او په هغې کې به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مضمون وو په هغې کې به د عمر فاروق د بهادرۍ ذکر وو په هغې کې به د چې دی نو د علي رضی الله تعالی عنه ذکر وو او اوس چې دی نو اوس چې پیپر جوړېږي نو هغه به خور او ورور د یو بل سره زنا کوي خور او ورور به د یو بل سره زنا کوي هسې زه ستا نه تپوس کوم چې یو سړی د قرآن او د حدیث نه دی خبر او دی صرف په یونیورسټۍ کې پاتې شوی داسې مضامین یې ویلي دي او بله ورځ د ده سره خور سفر کو د خور یې ورسره شپه راله نو هسې ده ته به د جولي او د مارک د واقعه رایادېږي که نه رایادېږي او چې د جولي او د مارک واقعه ورته رایادېږي نو بیا چې ده کوم مضمون په دې باندې حل کړی دی به هغه معامله کوي که به نه کوي نو هسې ته ووایه چې یو سړی د قرآن او د حدیث نه لرې شو او دا هلته لاړ یونیورسټۍ ته زه یونیورسټۍ خلاف نه کوم چې یونیورسټي غلط چیز دی یونیورسټي ښه چیز دی یونیورسټي وایي خو داسې کار دی واله لکه د ډاکټر ذاکر نایک په شان دی داسې کار دی واله لکه د مولانا منظور مینګل صاحب په شان دی داسې کار دی واله لکه د طارق مسعود صاحب په شان دی داسې کار دی واله لکه د شیخ عبدالسلام صاحب په شان دی داسې د کارونه دی واله داسې کار دی واله لکه د شیخ طیب صاحب په شان دی نو تا اوس د هغې نه کار دا جوړ کړو چې اوس به زه په مضمون کې دا دننه کوم چې خور او ورور به د یو بل سره زنا کوي او چې دی نو جول او مارک په راجمع کېږي او دا کار به کوي او زه به څه کوم زه به بیا مضمون پړاوم ایت ته په داسې سکول دی لعنت شي الله دې په داسې سکول بمان رارتاو کړي داسې سکول نه سکول خره چې داسې شی پکې پړاویږي او کوم مثال په طور مونږ دلته بیا مسله وکړو نو دا چې دی دا ډېر بېوقوفه مولا دی ولې دا مسله وکړه خو ته دې د خپل بېوقوفه زوی لیږي او هلته پې دا بېوقوفه شی زده کوې نو دا بېوقوفه شی زه بیا خامخا دلته په منبر او په محراب وایم چې دا زوی دې لیږي ګوره دا شی ورته ښیي او چې دی نو که تاسو وګورئ د څلورم په کتاب کې په سرکاري سکول کې چې کوم کتاب پړاویږي دې طرف ته نه په ضلع شانګلې سټ ته چې کوم مضمون پړاویږي او د بره د شاپور غالټه د څلورم په کتاب کې په هغې کې هغوی یو مکالمه راوچته کړې ده چې ښځه او خاوند چې دی جما کوي نو آیا په دې کې د واکذکري استعمال څنګه دی په دې کې په هغې باندې یو لوی مضمون لیکلی دی نو چې داسې بېوقوفه شی ته په سکول کې ښیي نو داسې سکول نه څه مطلب شو داسې سکول نه خو نه سکول ښه دی او که موږ دلته بیا مسله کوو نو بیا تشخیص ورانېږي الله دې خیر وکړي